او دغه رنګه زموږ څومره ډریوران ورونه په دې متعدي ګناه باندې اخته دي چې د کراچۍ څخه بیا تر کوټې پورې یا د کوټې څخه بیا تر کراچۍ پورې یا اسلام آباد او پنجاب یا کراچۍ او اسلام آباد او کوټه تر دې پورې په دا فسق او فجور باندې دی اخته بس په بس په کوچ کې سروز چالو کړي یا عام خاص د خلک په ګاډیانو کې رواني علایده د سروز میموریان ورسره یې دا ډکې کړي په دې باندې د پر لارې باندې ټیم پاسي ظالم خو سپور په جنازه کې په داسې کې استاد لپاره استغفار پکار دی چې څوکا یو ذکر او اذکار کوي څوکا د ځان سره په یاد باندې یو تلاوت کوي یو آیات وایي یو سورت مبارک وایي او ته په سروز باندې ظالم ټیم پاسي بلکې دا څنګه دی چې دا ډیراور خالق خپل ګناه کوي بلکې په دې کوچ کې کڅلويش دي ک 50 کا اتیا کسان سپاري دا څه کسان چې دا سروز اوري د ټولو سره دا ظالم ډیراور په ګناه کې سره شریک دی د ټولو سره مطلب چې په ورځ د قیامت به الله جل جلاله دا ډیراور ته د دې ټولو کسانو سزا هم ورکوي او د هر چا خپل سزا جلا ده ډیراور چې دی چې هر څومره کسان د دې